بسم الله الرحمن الرحیم. غیر متوقع طور راوغوښتل مشران ناست دي، د یو مخې ته خبرې کول ډېر مشکل کار دی. خو به هر حال دومره به ووایم چې دا فلاحي تنظیمونه څه شی دي. دا خو موږ د مواخاتو واقع طرف ته فکر وکړو چې کله د مکې مسلمانان مهاجر شو او مدینې ته لاړ، هلته بېسر و سامانۍ حالت و، د چا څه نه و، د خوراک څښاک څه د چا څه نه و، غربت او بیا چې دی کم انصارو د مدینې او هغې راپاڅېدله او د دې مسلمانانو سې د مالي طور باندې کمې مرستې وکړې، ځایونه یې ورکړو، کورونه یې ورکړو، د خوراک څښاک سامان یې ورکړو، دومره حده پورې وه چې د چا دوه ودونه و نو یوه ښځې هغه مهاجر رور ته په نکاح کړه. دغه شانې دا د فلاحي تنظیم مثال دی چې را روان دی. د خدای بلا فلاحي تنظیمونه دي او دغه شانې په دې طریقه څنګه چې ملک جانولي وویل چې دا په سوشل میډیا ښودلو دا مطلب نه وي. ګوره که موږ ایدي ته وګورو نو دا هم دغسې د وړې سطحې نه راوچت شو، د خلکو مرستې وکړې او بیا په بین الاقوامي په انټرنیشنل سطح باندې هغه چې دی نو د خلکو په کار راغله او لګیا دی په کار د اوسه پورې راځي. نو داسې قسم چې کوم سرګرمیانې څوک کوي نو هغوی ته داد ورکول دي او ورسره د هغوی چې کوم مخیر حضرات دي، څوک استطاعت صاحب استطاعت خلک دي، هغوی له پکار دي چې د دې خلکو مرسته وکړي، دیو سات د هر قسم تعاون وکړي، مالي تعاون وکړي، او که داسې نشي کولی نو کم از کم چې دوی ته خو ډاډ او شاباسي ورکړي، د دیو په لارو کې رکاوټونه نه جوړېږي، مختلف نومونه نه ورکوي. اکثره داسې خلک چې راپاڅي کار کوي په اخلاص باندې کوي، د خلکو په کار باندې راځي، خو یوه طبقه په دې کې داسې وي چې هغه وایي یاره دا چې د خپل مقصد دپاره لګیا دی، د خپل ځان دپاره لګیا دی او ځان پکې مړی. نو په دې کې څوک نه مړېږي. چې څوک محنت نه کوي که نه نو په پردو شیانو باندې څوک به د څو پورې موړ پاتې شي. نو دا یوه خبره زه کومه د دې مایک په ذریعه باندې د دې سټیج نه چې اول خو دا ده چې موږ د حتی الوسه د داسې ادارو سره د داسې خلکو سره خپل تعاون وکړو، او که تعاون وسات د مالي طور نه شو چې مخنیوی خو کم از کم ونه کړو، القابات ورنه کړو او دغه شانې د دې حوصله شکني ونه کړو. ډېره زیاته مننه.